السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د الله د رضا لپاره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رضا لپاره دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب کړئ. دا د قرآن د پیغام جوړ شوی ویډیو ده. دغه زمونږه مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې خبرې کړې دي او داسې واضحه ترجمه په انګلیش، په اردو او په پښتو کې کړې ده. انګلیش کې اردو کې لیکل شوی ده، انګلیش او اردو میں لکھا ہوا ہے او پښتو کې دا ویل شوی ده. نو دا تر اخره پورې واورئ او په دې کې داسې خبرې مولانا مفتی سید شاه صاحب فرمایلی دي چې ان شاء الله تاسو زړه ډېر نرم شي او د دې سره به محبت پیدا شي او د آپ صلی الله علیه وسلم د طریقو سره به محبت پیدا شي. اوس ویډیو اخره پورې وګورئ، لایک ضرور کړئ او شیر ضرور کړئ. که تاسو اخره پورې نشئ کتلی نه کم سے کم لایک ضرور کړئ، ځکه چې تاسو په لایک او په شیر او په سبسکرایب سره به دا ویډیو نورو مسلمانانو ته ورسي او ان شاء الله چې هغوی واوري کیدای شي چې ان شاء الله د دې ویډیو سره ډېر خلکو ته غټه فایده میلاو شي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک دې ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله پاک هم په دنیا آخرت باندې کامیاب کا. که بچی نه الله تعالی دله صالح اولاد راکا، اکو بچی نه الله پاک حافظان علما مفتی با عمل الویکا او الله پاک ما حج د عمرې د پر قبول منظور کا سره زما د بچو سره. آمین ثم آمین. کومنٹ کوم آمین ہوا ہے. وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسی میرا لگلیو پس د موسی علیہ السلام نور پیغمبران. موسی علیہ السلام می بنی اسرائیل دا نبی او پیغمبر لګړیو، دله می کتاب ورکړیو تورات، او بیا می موسی علیہ السلام پسی پرله پسی پیغمبران دی تر لګلیو. قفینا قف سړ ته ویل کیږي، یو رقبه ده یو قف ته. قفا دی اوچت سړ ته ویل کیږي او رقبه لاندینی سړ ته. وقفینا من بعده بالرسل پرله پسې می پیغمبران لګلیو، یعنی هر رستنه پیغمبر به مخکینی سړ پسې روانو. نو کتاب موسی علیہ السلام له الله ورکړیو تورات، او دی یهودیانو ته الله سلور زره پیغمبران را لګلیو. مختلف انبیاء دي، د بعضو نمونه قرآن کی راضی د بعضو نه راضی. نو موسی علیہ السلام دی ته الله لګلیو، دارنګي یوشع علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، داود او سلیمان علیہم السلام، زکریا او یحیی علیہم السلام، تر هغه عیسی علیہ السلام پوری سلور زره انبیاء الله دی ته را لګلیو. ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ما ورکړی موسی علیہ السلام ته کتاب تورات. وقفینا پرله پسې می لېږلي وروستو ددنا نور پیغمبران. وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی مې عیسی زوی د بیبي مریم ته البینات معجزې. قرآن کریم کی یو پیغمبر داغه نسبت الله پلار ته نه کوي چې محمد ابن عبد الله یا نور پیغمبران د یو پیغمبر پلار ذکر نه کوي، او دلته د عیسی ذکر کوي خو ورسره د مور ذکر کوي، ځکه چې د عیسی علیہ السلام پلار نو. رد شو په هغه چا چې هغې دا وایي چې د عیسی علیہ السلام پلار وو. دویم رد دی په هغه چا چې عیسی علیہ السلام د ابن الله وایي. الله و عیسی ابن الله نه دی، عیسی ابن مریم دی، د مریم علیہ السلام زوی دی. وآتینا عیسی ابن مریم او نن عیسایان وی چې عیسی دا د الله زوی دی یا په خپل الله دی یا د الله حصہ ده. نو ټول باندې رد شو. وآتینا عیسی ابن مریم او ورکړی مې عیسی زوی د مریم ته البینات انجیل، البینات معجزې. عیسی علیہ السلام له الله غني معجزې ورکړې وي. یو دا
چې مړې به ژوندې کو. دویم دا چې د کوړ او د برس مریض او ناجوړه په هغه به لاس راخ کو نو سم بشو. دریم دا چې مور نه مړون پیدا شوی و د هغه په سترګو به لاس راخ کو نو سم بشو. څلورم دا چې دی یهودیانو به کور کې کم شی ایښو دی یا به چې کم شی خوړلی و نو ده به ورله خبر ورکړه چې تاسو دا خوړل دي ستاسو کور کې دا پراته دي. د غیب خبرې به ورته بیانولې. البینات نه معجزې مراد دي د عیسی علیه السلام. ورکړې مې عیسی زوی د مریم ته معجزې بینات وایدناه او تایید میں کڑے دا عیسیٰ بروح القدس بروح پاک سرا. روح قرآن کی گڑی معنی راضی. روح قرآن تہم ہوئی, روح عیسیٰ تہم ہوئی, روح جبریل تہم ہوئی, روح وحی تہم ہوئی او روح چې کم شی په انسان کې کتب رکیږي هغه ته هم روح وي چې کله ته اوځي نو دې مرشي. دلته کې روح نه مراد جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دی. وایدناه بروح القدس او ما تایید کړو مضبوط کړو مې امداد مې کړو د عیسی علیہ السلام پر روح القدس سره جبريل امین علیہ السلام سره. بی بی مریم علیہ السلام په غاړه کې جبرائیل پوکې وکړو نو د هغې حمل ایثار شو او عیسی علیہ السلام پیدا شو. جبرائیل علیہ السلام به هر وخت عیسی علیہ السلام سره ګرځېده. یهودیانو سازش کو د ده د وجلو نو جبرائیل علیہ السلام د ده حفاظت کو. وایدناه بروح القدس ما د تایید کړو امداد کړو دیمی مضبوط کړو کلک کړو جبريل امین علیہ السلام سره. افکلما جاءکم رسول آیا هر کلا چراشی تاسو ته پیغمبر د الله بما په هغه حکمونو احکام لا تهوا انفسکم چې نخو خی ځانونه تاسو زلستاسو. الله وی کله چې هم تاسو ته یو نبی او پیغمبر راولېږم په هغه حکم سره چې تاسو نه خوښوئ. د الله نبی د توحید خبره کوي نو تاسو نه خوښوئ, تاسو شرک خوښوئ. د الله نبی د سنت خبره کوي نو تاسو سنت نه خوښوئ, بدعات خوښوئ. د الله نبی عدل خوښوئ, د عدل خبره کوي نو تاسو ظلم خوښوئ. افکلما جاءکم رسول هر کله چې راغی تاسو ته پیغمبر بما په هغه احکامو لا تهوا انفسکم چې نه خوښول ځانونو زړونو ستاسو استکبرتم نو تاسو به تکبر کو, استکبرکم نو تاسو به وګرځېدئ مخ به واړو. ففریقا کذبتم نو یو ډله تاسو دروغجن کړه د پیغمبرانو. وفریقا تقتلون او یو ډله تاسو وجلا قتل کړه. زکریا علیہ السلام دی وجلیو, یحیی علیہ السلام دی وجلیو, ګڼ انبیا دی وجلیو. یو به تکذیب کو چې تر الله نبی او پیغمبر نه دروغجنې مونږ تا نه منو, ستا کتاب نه منو. او بعضی انبیا دی وجلیو قتل کړیو. وقالو قلوبنا غلف او دی بویل زمونږ زړونو باندې پردې دي. لکه سوره حامیم سجده کی راځي فی اکننا مما تدعوننا زمنګ بزرونو پردی دي ستا په خبرې نه پويګو, منګ عامیان یو جاهلا ستا په بیان نه پويګو, ستا په خبرو نه پويګو. وقالو ویل بدی قلوبنا غلف زمنګ زړونو باندې پردی دي نو نه پويګو ستا په بیان. یا د غلف بل معنا من خو بخبل يهوديان اهل کتاب یو, علم والا یو, پوه یو, منګ له استاد علم استاد قرآن استاد پیغمبري حاجت نشته. وقالو نو ویل بدی قلوبنا غلف زمنګ زړونه ډک دي د علمنا, من خو د علم کندوانیو, من خو بخبل د علم نه ډک یو, استا علم د حاجت نشته. بل لعنهم الله بلکې لعنت کو پدی الله د خپل رحمت نه لری کړه بکفرهم په سبب د انکار کفر ددی. فقلیلا ما یؤمنون ډیر کم د دین ایمان راوړون کې دي. لکه مخکې تیر شیو
بعضی کتاب منی ایمان راوړي او بعضی نه راوړي ډېر لږ د لږونه دې کې ایمان نه راوړي پنځم نوعه یا پنځم خطاب ولما جاءهم کتاب هر کلا چراب غیتی تا قرآن من عند الله طرف د الله نا مصدق رشتنی کون کے مصدق موافق مصدق تصدیق کون کے لما دهغ کتاب معهم چی دی سراو تورات قرآن او تورات مسئله او خبره به یوه نو کله چې قرآن راغی دیتا وکانو من قبل او دی پخوا یستفتحون غلبه بی غوختا طلب د فتح بی کو علی الذین کفروا په مقابله د کافرو کې کله بچی د یهودیانو جنگ جګړه راغله کافرو سره مشرکو سره نو دی به الله ته سوال کو چې یا الله هغه پیغمبر راولېږي چې تای تورات کې ذکر کړی دی چې هغه پیغمبر راشي موږ به ایمان راوړو او د معیت کې به مشرکانو سره وجنګيږو jihad وکړو نو دی به الله ته سوال کو دعا کوله یستفتحون دی به طلب د فتح کو طلب د غلبی به کو الله ته به سوال کو هر کلا چراغ دیتا قرآن طرف دا اللہ نا تصدیق کونکے دا تورات وہ دی پخوا مخ کی فتح بے غختلا پا خلاف دا کافرانو کی فلما جاہم کل چراغ دیتا ما حغا پیغمبر عرفو چی دی پی جند کفرو بہینو انکاریو کداغ اللہ تا بے سوال کو یا اللہ پیغمبر راولے گی نو چکل پیغمبر راغی دی خو پی جند نو بیا دا غي انکار وکړ فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله دی په کافر باندې انکار سره دی کافر شو نو د الله د غضب او د لعنت مستحق شو بئس ما اشتروا به ډیر بد دی هغه شی چې دی خرڅ کو پاغي سره انفسهم ځان خپل بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتراو چې دی خرڅ کو به پاغي سرا انفسهم ځان خپل اي يكفروا دا چې کفر یو کو کفر واغس ځان خرڅ کو ډیره بد سودا یو کړه اي يكفروا دا چې کفر یو کو انکار یو کو بما انزل الله د قران بما انزل الله د پیغمبر ډیره بد سودا دا چې دی ځان خرڅ کو کفر واغس انکار یو کو د الله د کتاب بغیان د وجې د ظلم بغیان د وجې د حسد د کینی ای ينزل الله دا چراولیږي الله من فضله قران علی من یشاء پچا چې رضا شي خو خشي من عباده د خپل بندیانو نا الله فضل کو قران راولیږي په خپل پیغمبر نبی علی السلام ډیر بد شه دی چې دی واغستو خرڅ کو ځان خپل په کفر او کفر یو کو د وجې د حسد د وجې د ظلم د وجې د کینی د وجې د بغي دا چې راولېږي الله خپل فضل پچای فخوا د خپل بندیانو نام فباءوا ندی واپس شو بغضب فغضب دی علی غضب غضب لپاسا یو خودی د عیسی علیہ السلام انکار وکړ دویم د تورات انکار وکړ دریم د نبی علیہ السلام انکار وکړ څلورم د قران انکار وکړ نو کافر شو د لعنت مستحق شو او دی سره سره فباءوا راو ګرځیدل په غضب کې علی غضب غضب در غضب وللکافرین عذاب مهین او کافرانو لرا عذاب دے سپک کون کے رسوا کون کے اللہ بھائی آخرت کی داس سپک کی لکا سنگ چی دنیا کی انکاروں کو کفروں کو دنیا کی دا اللہ لعنت مستحق شو اللہ پی غضب کو او آخرت کی بھی اللہ سپک سپک کی शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।